الله أكبر الله أكبر. روزه داسې عبادت چې په دې کې انسان الله تبارک وتعالی ته نږدې شي. د عام ورځو په روټین کې د هغه ډېر بدلاو راشي. کم سړی چې په کال کې عبادت نه کي هغه په روزه کې خاص څه ناڅه حده پورې عبادات شروع کي. د هغې لوی وجه خو یو دا ده چې الله شریر شیطانان وتړي، او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک داسې برکات راوریږي چې په هغې کې د انسان زړه پر نور او یو نورانیتونو یو ډک شي. خو که په دې کې انسان چرته غفلت وکړي نو الله په دې کې د بندن ناراضه کیږي. او بعضې وخت کې خلک دا وایي وی یاره که شیطانان تړلی شوي خلک جنګونه کوي، خلک دوکې کوي، دا اصل وجه د انسان د خپل عادت ده. کله چې یو بنده ځان په څه کار کې عادت کی نو دا عادت ډیر زیات وخت کې د نوځي، نو دی په معمولی خبره باندې هایپر شي، خلکو سره جنګونه کوي، او هرس دومره زیات دی چې په روزه کې په خاص شیزونو کې ډیر زیات دی ملاوټي شروع کې او ګران خرڅوي. او حالان کې روزه خو داسې میاشت ده چې په دې کې که تاسو خیال وکړئ عربو ته لاړ شئ، الله دې موږ ټولو ته بار نصیب کړي، نو هغې خلک په زوره باندې خپل درستخانونو ته رابلي، او بعضې وخت کې خو در سره جنګ هم کوي. ورته ماته د دې ضرورت نشته وي، هلته وغورځوه خو مانې قبول کا. یقین وکړه داسې شوي دي موږ سره. موږ په مکه مکرمه کې رمضان مبارک میاشت وه، نو په هغه ځای کې یو ګاډي والا راغو، غټ دا شازور شانتې ګاډی بند ګاډو دی کې دی سره کجورې وې، ټولو له پیکونه ډک کړي وو. مونږ ته وی والې مونږ ورته مونږ حرم ته ځو دا به څنګه وړو؟ نو هغه سړی خفه کېدو، وی خیر دی لږ خو رانهوالی که نه څه ناسو خو رانهوالي په زور یې راټینګ کړو چې تر څو پورې هغه نه و اغوستې هغه مونږ نه پرېښودو. نو دومره مینه هغې کوي، هغې ته د دې صدقاتو پته ده چې یو په اویاو اخلاص پکې په 900 باندې، او په رمضان مبارک کې خو هلته کې خوراکونو اغوستو ضرورت نشته. مونږ ولاړو، مونږ وی څه به واخلو دلته، ناوخته ټایم دی، روژې ماتي نه پس د تراونه بعد. نو ملګرو وی سره اخلو، نو چې څنګه مونږ هلته ودرېدو دوکان ته، نو څوک عرب راغو، هغه لی څه ډېر شی پیسې ورکې، وی چې څوک در نه څه اخلي زما طرف نه فی سبیل الله وله ورکوه. نو ټول داسې یو غوبل یو معمول شروع دی د هغه خلکو، هغې ته پته ده چې دا خلک د الله میلمانه دي، او که د الله میلمانه نه دلته اسم راځي نو په رمضان کې د دې صدقاتو دومره لوی برکات ثمرات دي چې هغې یو بل له دا هر څه ورکوي. کله چې دا اعمال انسان وکړي، روژه په صحیح طریقو باندې تیره کړي، په بهترینو طریقو باندې تیره کړي، نو په دې کې الله تعالی وی چې دا روژه تا ما دپاره نیولې ده، د دې بدلې زه درکوم. یا بل حدیث کې داسې راځي چې د روژې بدل زه پخپله یم رب ذوالجلال وی. یو صورت خدا دی چې د روژهدار د خولې بدبویي الله تعالی ته ډېره زیاته مقبوله ده، د مشکو د عنبرو نه زیاته خوښه ده الله تبارک وتعالی ته. د روژهدار هره یو ادا الله ته ډېره زیاته نږدې ده، ځکه چې دا انسان کله افطاری ته کینو نو الله په دې بنده باندې اسمانونو کې فخر کوي چې فرشتو وګورئ دا زما مخلوق دی، تاسو وی دی مه پیدا کوئ، رزق ورته پروت دی، حلال رزق دی، طعام ورته پروت دی، ښه تږي دي خو اوږې دي، خو دی زما اجازت ته انتظار کوي، زما اذن ته انتظار کوي. وی تر څو زما اجازت نه وي دی په ځان حلال حرام کړی دی، دا زما حکم دی ته شوی دی، دا دی نه خوري. او چې کله زما اجازت شو نو هغې نه پس ته بیا دې ته دا حلال شي. وی وګوره وی څومره ښکلی مخلوق مې دی، وی ای فرشتو وی دې سره څه معامله وکړو؟ وی الله وی د دې بخښنې وکړه. فرشتو په دعاګانو کې خپل دا بندګان روژهدار صائمین شاملوي چې ته دعا غواړې په دې وخت کې هغې در سره آمین وی، تر دې پورې چې روژې په وخت کې روژې ماتي په وخت کې کومه دعا ته کې الله هغه قبوله کړي.
که ډیر ګناهګار نو الله دې بیا هم ځان ته رانږدې کړي. یقین وکړئ رب ذوالجلال فرمایي چې بندګانو ستاسو په عذاب زه څه وکړم؟ ما یفعل الله بعذابکم، ستاسو په عذاب زه څه وکړم؟ خو شکر ادا کوئ. کم نعمت مې دله درکړی دا نعمت ناشکري خو مه کوئ. کم طعام دله زه در کوم کم از کم چې خولې ته وړې لقمه وړې د دې خو شکر ادا کوه. که نور څه معاملات دي په دنیا کې، پرون دلته یو هلک راغلی و ناستو را سره، وی وړه خور مې ده، وی د چوني څه پترې شانتې اوچه چونه وی دیوال نه راغه دا ماشوم یې سترګه کې. نو هغه ماشوم یې فوټو یې ما ته وښولو، تقریبا د 8-9 میاشتو به وه. نو هغې دا سترګه وی 3 ورځې خو دا بنده وه، ډاکټرانو پکې دوی واچوله، خو چې کولو شوه نو دا تور کم ګاټې وي دا بالکل تک شین شوه هغې نه. نو مې دې سره به اوس څه کې وي ډاکټران وي چې د دې علاج کو نظر خو یې تلی دی، وي سمه روغه رمټه ماشومه هغه سترګې نظر یې لاړو، که دا ټوله دنیا ولګي د دې سترګې نظر اوس نشي راوستی سوی د رب نه. په هر یو اندام پیغمبر وی صدقه ورکوئ، که صدقه نشي ورکولی صدقه دا ده الله ته عبادت کوه، شکر ادا کوه، چاشت مونځ کوه، دا صدقه ده. نو چې څومره اعضا رب مونږ له سلامت پیدا کړي دي په دې شکر ادا کوه، الله به عذاب نه درکوي. 2 شیزونه په ژوند کې اهم دي. یو شیز خو د الله تعالی شکر ادا کول، په هر یو نعمت په هر وخت کې د شپې چې کله سملې الله ته کښېنه، اللهم لک الحمد ولک الشکر، اللهم لک الحمد ولک الشکر. ای الله ستا تعریفونه کوم، یا الله ستا شکر ادا کوم، او د دې نه پس ته د الله ته استغفار کوه. که کم یو کارو کې زمونږ کار که نیک کار مې روایت کې راځي وی حضور پاک به ډېر زیات استغفار کول، کم از کم 100 قرته استغفار به کول دروازې. نو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ورته ای د الله رسول تاسو هم استغفار کوئ، ستاسو خو ګناهونه نشته؟ وی ولې زه د الله مقبول انسان جوړ نشم چې الله دومره هر څه مال راکړي دي، زما ګناهونه معاف کړي دي، ما ګناهونه نشته او مال دومره نعمتونه راکړي دي، په آخرت کې مقام محمود را نصیب کړی دی، ولې زه د الله شکر ادا نه کم؟ پکار دی زه خو ډېر د الله شکر ادا کم او ډېر استغفار الله رب العزت ته وکم. او زمونږ اعمال هغسې نشته، مات ګوټ اعمال هم دي، زمونږ اعمال هغه شانتې نه دي چې څنګه د هغې حق دی، خو بیا هم باوجود د دې موږ د الله شکر نه ادا کوو، ناشکری کې پراته یو، الله مو خفه کړی دی. قدم په قدم داسې حرکات سکنات کوو چې په هغې کې الله موږ نه خفه کېږي، الټه را باندې عذاب را نازلوي. الصوم لی وانا اجزا به. نو حدیث قدسی دی، الله تبارک و تعالی فرمایي وی کم سړی چې روجه ونیسي وی د دې بدله زه ورکوم. نو خلک اعتراض کوي چې د هر یو عمل بدله الله ورکوي، خو بعضې علما د دې جواب دا کوي چې الله تعالی به د دې اجر داسې ورکوي لکه څنګه اوس په یو سکول کې ماشوم پوزیشن واخلي، یو مدرسه کې یو طالب علم پوزیشن واخلي، هغه له د سکول پرنسپل انعام ورکي، نو ماشوم ته دومره خوشحالي نه محسوسېږي ځکه دا پرنسپل خو ورسره روزانه ملاویږي. او چې کله هغه ماشوم ته وایي چې تا له د پیښور ټولو کې لوی عالم راغواړم، تقي عثماني صاحب دله راغواړم، مفتی اعظم پاکستان دله راغواړم چې هغه تاله انعام درکړي، نو هغه ته یو خوشحالي محسوسه شي چې یاره وګوره زما څومره امتیاز دی، زما سره څومره ښېګڼه زما استادانو وکړه چې زما دپاره مفتی اعظم تقي عثماني صاحب راغوښتو هغه ماله تحفه راکوي، یا ما دپاره بل یو لوی عالم راوغواړي، نو ماشوم خوشحالي یو په ډبل شي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې د دې بدله به زه ورکوم، مطلب د نورو انعاماتو د نورو نیکیانو تحفه به الله تعالی د فرشتو په لاس ورکي، د انبیاو په لاس به ورکي، د ملایکو په لاس به ورکي. خدا چې کم یو عمل دی روزه، الله وی د دې بدل به دې بنده له زه په خپل لاسونو ورکم. څومره لویه خوشحالي ده. دویم چې کم راځي وانا اجزي به، چې د دې بدل زه په خپله یم، او هغه بدل یې داسې دی
چې د محشر په ورځ باندې به د الله دیدار دته نصیب شي چې په دنیا کې څومره نعمتونه دي، په جنت کې څومره نعمتونه دي چې د الله دیدار د انسان ته نصیب شي نو هغه یو نعمت ته نه رسي. نو الصوم لی و انا اجزا به د دې دا مطلب راځي. او الله تعالی چې مونږ له کم مقام را کړی دی، کم جنت پیدا کړی د روجې په بدل کې د نور اعمالو په بدل کې هغه څه ډېر عالیشان یو امتیاز لري. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کم داغه نه روایت دی وی کم سړی د ورځې سل پیروي لا اله الا هو الملك الحق المبین، وی الله دله جنت به ورکي او د جنت چې کم دروازه د هغه به دی ټکوي، جنت ته به داخلیږي. او وی قبر عذاب به پینی د محشر په ورځ به دی حشاش بشاش خوشحاله ګرځي. څومره لویه خبره ده چې محشر په ورځ هر یو سړی یریږي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د جنت دروازې ګورې وړې نه دي، وی دمره لوی دروازې دي. په یو روایت کې راځي وی چې 9,00,000 کسان په هغې یو مخ دننه ورتلی شي. او بعضې وخت کې خو داسې راځي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د جنت د دروازې یو طرف چوکاټ او بل طرف چوکاټ، وی د دې په منځ کې د 40 کالو مسافت ته دومره لوی دروازې د جنت. مونږ په دنیا کې څه کتل نه دا دومره دروازې وړې وړې ګور مونږ جنت دروازه به دم رہی 40 کاله چې مسافت وکړي نو بیا هم د جنت دروازه نشي ختمېدی. الله تعالی دی مونږ ته په دې روژه باندې چې کم مات ګډه اعمال هم کړي دي الله دې په پوره قبول کړي او په دې دې مونږ الله جنت المعلا اعلی جنت دې مونږ ته را نصیب وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.